سورة المؤمنون 99 نمبر آیات ہے. دیجی نمخ کی اللہ جل شانہ فرمائل چې کله تاسو ته څوک شر در رسول وغواړي، څوک تکلیف در رسول وغواړي، نو تاسو په الله سره د هغه نه پناه وغواړئ. ترمذی شریف کې یو حدیث نقل کړی شوی دی او حدیث کې داسې راغلی دی پیغمبر علیه السلام د یو څو کلماتو تعلیم ورکړي. بسم الله اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده اعوذ بك من همدات الشياطين. نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې جلیل القدر صحابي دی، هغوی به دا کلمه داسې قسمه الفاظ دا به په مشرانو بچو باندې زوتول، او چې کومو بچو به نشو زوتولی واړو نو هغې له به تعویض کو او په غاړه کې به ورته اچول چې د چا بدنظري دا په دې باندې ونه لګي. نو چې ماسخوتن سملو او یا سار را پاسو چې د دې کلماتو منګه خامخا ورچرې دا کو او ټول نشو ویلې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، چې بس دا وایو درې پیرې نو الله جل شانه سره مونږ پناه وغواړو په دې کلماتو سره چې څومره الله جل شانه مخلوق پیدا کړی د هغه غوندونه. بیا فرمایي ادا کفار چې دي دوی تکذیب کوي د پیغمبر علیه السلام او دا خبره کوي چې الله جل شانه د فارا اولاد دی او دا بوتان چې دي دا د الله جل شانه سره په خدای کې شریکان دي. الله جل شانه فرمایل چې به تر هغې پورې دا تکذیب کوي حتی اذا جاء احدهم الموت، تر دې پورې چې راشي یو د دوی ته مرګ چې دی نو دا راشي، تر مرګه پورې به دوی دا تکذیب کوي. چې کله مرګ راغلو قال دوی به وایي رب ارجعون، اے زما رب مونږ له واپس کی دنیا ته، چې مونږ دنیا ته واپس لاړ شو او نیک عمل چې دین دا وکړه الله مونږ لره واپس کی لعلی اعمل صالحا، شاید چې مونږ دنیا ته واپس لاړ شو او عمل کو نیک فیما ترکتو، هغه کارونه کم چې منګه پرې خو دی وو، یعنی منځونه مو پرې خو دی وو، عبادتونه مو پرې خو دی وو، چې هغه عبادتونه اوس بیا وکړو. کلا هرګز داسې نشي کېدی. یو پیرا څوک د دنیا نه لاړو نو دا بیا دنیا ته واپس راتګ چې دی د نشته دی. انها کلمة هو قائلها، پس بشک دغه رب ارجعون دا یو کلمه ده هو قائلها چې دا بدی وایي دی لره بار بار الله مونږ واپس کی، الله مونږ واپس کی. دا به کم ځای کې وایي کله چې دته د مرګ ټیم راشي او د مرګ هغه فرشتې ورته حاضر شي نو دی به وایي چې الله ما ته لږ مهلت راکړي، زه د دنیا کې لږ شان وخت تیر کما او نیک اعمال وکما. او دویم کله چې دی په قبر کې کېوستی شي
او فرمای ومن ورائهم برزخ او د دوی مخې ته یو پرده ده غټه پرده ده الی یوم یبعثون تر د دوباره زندګۍ پورې چې کله دوباره را پاسولې کېږي. نو دویم دیو په قبر کې هم دا تمنا کوي چې الله مو دنیا ته واپس لاړو. دریم په حشر کې هم دا تمنا کوي. او څلورم چې کله حساب کتاب وشي هم به دا تمنا کوي. او پنځم کله چې الله ته مخامخ شي هم به دا وایي مونږ دنیا ته واپس بوځي چې مونږ نیک اعمال فاذا نفخ ومن ورائهم برزخ او د دوی مخې ته برزخ دی. او چا نیک اعمال وکړو نو په برزخ کې به ورته د نیکو اعمالو بدله میلاویږي. او کو چا بد عمل وکړو ګناهونه وکړل نو په عالم برزخ کې به دته سزا چې ده نو دا میلاویږي. کله چې د انسان د بدن نه دا روح ووتلو روح ته پرواز وکړو نو دا روح لاړ شي علیین ته یا سجین ته لاړ شي. قرآن کې الله جل شانه د دوانو متعلق فرمایلی دی یو چا روح لفی سجین ته دی او د چا روح لفی علیین ته دی. خو د دغه روح تعلق د دې بدن سره دا قطعی طور نه منقطع کیږي بس ختم نشي. د دې روح د دې بدن سره بیا هم تعلق چې دینو داوي کو دا روح علیین کی یا سجین کی او دا جسم دا په قبر کې وي خو بیا هم د دې دوانو خپل منځ کې تعلق او ربط چې دینو دا قائم وي. او کو چرې د روح ته نعمتونه ملاويږي نو په دغه سره د بدن ته اگر کو دا ریزه ریزه شي وي دا جدا جدا شي وي یا په سمندر کې غرق شي وي یا ایره ایره شي وي خو بیا بم دې ته چې دې فایده به ملاويږي. او کو چرې د روح ته سزا ملاويږي نو د دې تعلق د بدن سره شته نو بیا به هم د بدن ته جزا سزا چې ده نو دا به ملاويږي. او تعلق دا چې دی نو دا په څلور قسمه دی. د روح او د بدن تعلق یا به اقواوي یعنی په دنیا کې چې د روح د بدن سره کم تعلق دی که په دنیا کې انسان ته تکلیف وررسي او په د باندې احکامات جاری کیږي نو دا خو په دې بدن باندې جاری کیږي. خو چېرې ستا د بدن ته تکلیف ورسي نو د بدن په واسطې سره دا تکلیف چې دی دا رسی د روح ته هم د روح ته ورسي. او خو پوره تکلیف دا په دنیا کې مسلې ته نه میلاویږي. دویم تعلق د دې روح چې کوم د بدن سره دی چې هغه یو اقوا دی دویم قوي دی چې هغه د مرګ په ټیم کې دی. او دریم چې کوم ضعیف وي هغه د قبر په ټیم کې وي کله ریزه ریزه شي دا د عذاب وخت دی. بهرحال د انسان او د روح او د بدن څلور قسمه تعلقات دي. خدا تعلق د دې روح د بدن سره قطعي طور نه ختميږي خامخا وي او چرې د بدن ریزه ریزه ولې نشي خو بیا به هم د روح تعلق چې دی نو دا به د بدن سره راځي. لکه امام احمد ابن محمد الکنوی رحمت الله علیه هغه یو ښکلې جمله فرمایله وی خلکو تاسو د مرګ نه څه وجې نه یریږئ د یو څلورو خبرو د وجې نه یریږئ. یو د دې خبرې نه چېرې زه به مړ شم او دا ټول خلک به ژوندي وي. او دویم د دې وجې نه چېرې زه به مړ شم او ریزه ریزه به شم. دریم د دې وجې نه چې زه به مړ شم ما سره به څه حساب کتاب کېږي. او څلورم د دې وجې نه تاسو د مرګ نه یریږئ چېرې زه به مړ شم
او زمانه به دا ټول مال او جیدات چې دی نو دا به پاتې شي. لومبی دا چې زه به مړ شم او ما سره به څه کېږي. نه قرآن وګوره، زه به مړ شم نور خلک به پاتې وي، نو داسې نور خلک مړه شوي وو ته پاتې وي. ستا نه مخکې هم ډېر خلک مړه شول او تا په دنیا کې نور ژوند چې دی نو دا تېر کړو. اوس په ته مرې او دا نور خلک به ژوند چې دی نو دا تېروي. ستا اوس وخت پوره شو. او دویم دا دی چې ته چې زه به ریزه ریزه شم، نو تا دا جسم دا خو ریزه ریزه کېږي، روح چې دی ګورې دا ریزه ریزه نه کېږي، دا به حق قرنګې روح سالم وي. خو که نیک اعمال لیکلي وي خو علیین ته به دی، او که بد اعمال لیکلي وي نو سجین ته به دی. او وی مړ به شم الله ته مخامخ کېږم، ما سره به څه کېږي، څنګه حساب کتاب به وي. نو قرآن او حدیث وګوره، خو چېرې ستا دا غونډې زندګي دا 30 کاله 35 کاله زندګي ستا د قرآن او د حدیثو موافق وه، خو پوهه شې چې ته به کامیاب یې. او که چېرې د حدیث او د قرآن مخالف و نو ته بیا ناکام یې. او څلورم دا چې یاره جیدات به رانه پاتې شي، مال به رانه پاتې شي، نو هغه وایي چې ته خو الله دنیا ته جیدات او مال نه راغی پیدا کړی، پاتې دي شي که نه، مې ګټه بس په دنیا کې الله وګټه. بهرحال نو برزخ چې دی نو دا شته، دا حق دی. برزخ څه ته ویل کېږي؟ برزخ اصل کې ویل کېږي خائل ته، د دوو څیزونو په درمیان کې یو واسطې ته ویل کېږي، یو خائل ته وایي. لکه زمونږ او د شاته لار په درمیان کې چې دا دیوال خائله دی، دې ته برزخ. او په اصطلاح کې هغه زندګۍ ته ویل کېږي کومه چې د مرګ نه بعد وي او د قیامت نه مخکې وي، هغې ته برزخي زندګي ویل کېږي. فاذا نفخ فی الصور، الله جل شانه فرمایي هغه وخت چې کله وپوکلی شي موږ وکړو، هغه وخت چې کله شپېلې ووهلی شي فی الصور، هغه وخت چې کله پوکې ووهلی شي په شپېلې کې، فلا انصاب بینهما، نو په دغه ورځ به بیا رشته دارۍ چې دي دا به نه وي، یعنې دا به کار نه راځي یومئذ په دغه ورځ، بلکې رشته داران هغه په دغه ورځ باندې ستا نه تښتي. رشته دار څه چې پلار به هم در نه تښتي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، پلار به د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي، رور به د رور نه تښتي، ام به مور د زوی نه تښتي، زوی به د مور نه تښتي. فلا انصاب بینهم، بیا رشته داران په کار نه راځي، قرابت په کار نه راځي. لکه فاطمه رضی الله عنها چې کله وفات شوه، انس رضی الله قبر ته راغلو او یې قبر له آواز ورکړو، ای قبره تا ته پته شته تا ته نن څوک را روان دی؟ تا ته فاطمه رضی الله تعالی عنها را روانه ده چې دا د جنتي ښځو سرداره ده او د امام حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما مور ده او د نبی علیه السلام د زړه شکله ګورې را روانه ده. نه قبر ورله د هغه ځینه اواز ورکړي چې انسا زه د نسبونو کور نیمه، زه د رشته دارانو ځای نیمه، او زه د صفاتو ځای نیمه، او که چا ماته نیک اعمال راوړل خو زه به ورسره ښه معامله وکړم. ولې وي دا ځمکه د ورځې یو څو اوازونه کوي، وی وایي چې ای انسانه نن خو ته په ما د پاسه ګرځې، خو یو نه ورځ به زما خېټې ته دننه م راشي. وی نن خو ته په ما د پاسه ګرځې او رنګارنګ خوراکونه کوې، خو یاد ساته چې دا بدن تګستا نه دا بدن وینه خوري. او وی نن خو ته د ما د پاسه ګرځې او رنګارنګ جامې اچې، خو ما ته چې راځې په یو کپړه کې به راځې. او وی نن خو ته په ما د پاسه ګرځې او خاندې خوشحالېږي، په یاد ساته ګورې دلته همیشه دپاره جړاګانې دي. نو قبر آواز ورکړو چې زه د نسب ځای نه یم، زه د قرابت ځای نه یم، زه د اعمالو ځای یم. خو چا نیک اعمال راوړه خو زه به ورسره ښه معامله وکړم. نو څنګه چې قبر داسې کوي،
په قبر کې د نسبونو ځای نه دی، داسې حشر او بیا د نسبونو ځای نه دی. ولا یتساءلون او نه به د یو بل نه تپوس کولی شي. د رحمت تپوس یعنی د رحمت سوال بدلته کې بیا څوک د یو بل نه شي کولی چې یو د بل نه بیا نیکي وغواړي، ولې خو د یو بل نه به خلک تښتي او نور عام تپوس چې دی نو دا کولی شي، عام تپوسونه دا د یو بل نه کولی شي. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. الله جل شانه فرمایي چې د چا چابړې د چا تر د میزان د نیکو درنه شوه فاولئک هم المفلحون، پس د خلک کامیاب دي، هم دوی کامیاب دي. د چا چې د نیکو چابړې څه شو دا درون شو، په دا خلک بیا کامیاب دي. ومن خفت موازینه د چا چره تله د تابړې درنه شوه سپکه شوه، خفت ویلي سپکې ته، فاولئک الذین خسروا، پس هغه خلک دا تاوانیان دي، خسروا انفسهم د خپل نفسونه په خساره کې اچولي دي، فی جهنم خالدون، دی په جهنم کې همیشه وي. تلفح وجوههم النار، الله جل شانه فرمایي وی د دوی مخونه چې دي دا به د اور په څپېړو والي کي، دا مخې ولې یاد کړو. دیو جنا فرمایي وی چې تاسو کله خپل شاګرد وښې یا بیبي وښې په مخ په څپېړه نه ورکړئ، دا مخ د عزت ځای دی. خو د دوی به دغه ورځ رسوایي چې ده نو دا به کېږي چې په مخ په دوی له څپېړې ورکولې کېږي، دا اور به دوی له په مخ باندې څپېړې ورکوي. وهم فیها کالحون، او دوی به په هغې کې سر برابره کوي، ځان به بچ کوي، تندی به ترې وایي. حدیث کې راځي وی کله چې دوی د جهنم د عذاب ورشي دا برنه شونډه چې ده نو دا به دې سر ته ورسي، او دا لاندنۍ شونډه چې ده نو دا به دې نامې ته راورسي، دا خوله به یې دومره کولاو شي، دا غاښونه به یې بلکل مخامخ چې دی نو دا به ښکاري، داسې بد شکله چې دی نو دا به راته نه جوړېږي. او فیها کالحون، دوی په دې جهنم کې بد شکله وي. الله دې موږ د دغې نه عذاب نه چې دی دا دې وساتي، الله دې موږ جنت والا او نیک اعمالو والا جوړ کړي. الله دې عمل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.